نو ګره موږ اصل کې دا مایکروسافټ ورډ خبره کوله چې مایکروسافټ ورډ څه شی دی. مایکروسافټ ورډ از ا ورډ پروسیسر. دا یو ورډ پروسیسر دی او د ورډ پروسیسر څه شی دی، څه مطلب دی، هغه ټول پروګرامونه چې هغه سپیلنګ ان ګرامر چې کوي نو هغه ته ورډ پروسیسر وته ویل شي. دا څه ډیر زیات پروګرام دی لکه اگزامپل تاسو له درکمه ورډ سٹار دی، دا سه اوپن آفیس دی، دا سه مایکروسافټ ورډ دی. نو ګره دا ټول چې کوم دي زیات کر د ډاکومنټیشن د لپاره استعماليږي، د ورډ پروسیسینګ د لپاره استعماليږي. خو د ټول نه زیات کامیاب پروګرام چې کوم دی نو هغه مایکروسافټ ورډ دی چې په ټول نړۍ کې ډیر زیات استعماليږي. بیا موږ داسې خبرو کړو چې مایکروسافټ ورډ څه شی دی. نو مایکروسافټ ورډ از یوزډ فار ډاکومنټیشن. مایکروسافټ ورډ چې کوم ډاکومنټیشن د لپاره استعماليږي او ډاکومنټیشن څه ته ویل کیږي. ډاکومنټیشن مطلب لیټر، اپلیکیشن، ریزیوم، ریپورٹ، نیوز پیپر، رائټینګ، د ټول هر څه ته موږ اصل کې څه ویل شو، لیکلو ته ډاکومنټیشن وته ویل شي. بیا موږ د مایکروسافټ ورډ انوایرنمنت خبره کوو، دا د محیط د چاپیریال خبره کوو. نو ګوره دا مخامخ چې تاسو ته کوم ښکاري ټایټل بار دی ته ټایټل بار وته ویل شي. یو به ښي طرف ته بلې چپ طرف ته. نو ګوره د رائټ سایډ ته دې ته موږ کیپشن بټنز وته ویل شو. کیپشن بټنز نه ظاهري کیپشن معنی دا ظاهري نوم، او ظاهري نوم ته اصل کې موږ کیپشن وته وایو. او دې ته موږ اصل کې ډیر افیس بټن وته ویل شو. یاد ساته دا کم سمال دا ورکوټ چې ښکاري دي ته موږ اصل کې ډیر کویک ایکسس ټول بار وته ویل کې. ما پلیز دلته کې دا کوم به تاسو کورو کې لیکي کویک ایکسس ټول بار وته ویل شي. ایکسس ټول بار چې به موږ ډیر په اسانه سره لاسرسي کولی شو یو کمانډ ته، نو ځکه دې ته موږ کویک ایکسس ټول بار وته وایي. دیس از کالډ کویک ایکسس ټول بار. او دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري دا هوم، دا انسرټ، دا پیج لی آوټ، دا ریفرنسز، دا میلینګز، دې ټولو ته اصل کې موږ ریبن وته ویل شو. ریبن نو ګوره دې ته موږ اصل کې ریبن وته وایو. او په دې ریبن کې چې دا څومره کمانډز دي نو دې ته موږ ریبن سب ګروپ کمانډز وته ویل شي. په دې هر یو ریبن کې په هوم کې ځان له کمانډز دي، په انسرټ کې وګوره ځان له کمانډز دي، پیج لی آوټ کې ځان له کمانډز دي. نو دې کمانډز ته موږ دیتا سب ګروپ کمانډز وته اصل کې سب ګروپ کمانډز وته ویل شي. نو دیتا اصل کې موږ سب ګروپ کمانډز وته وایو. دا د ریبن چې کوم دي اضافي کمانډز چې په دې ریبن کې موجود دي نو ځکه دې ته موږ سب ګروپ کمانډز وته اصل کې ویل شو. اصل کې ډیر بیا د هر یو ریبن په سب ګروپ کمانډز کې د نور کمانډز دي. چاره ته وګوره دا ډایلاګ باکس لانچر وته ویل شي. په دې سب ګروپ کمانډز کې د نور څه کمانډز دي، چاره ته سب ډایلاګ باکس لانچر دا وته اصل کې ویل شي. نو وګوره تاسو د فونټ ته وګورئ کنه، جس سی د فونټ په دې فونټ باندې کلیک کې نو وګوره پای کې تاسو نو ډیر زیات کمانډز دي. لانچر وی خلاصون کی د سب ډایلاګ باکس لانچر چې دی تاسو نو کمانډز خلاص کی اوپن کی دتا نو ځکه دې ته موږ سب ډایلاګ باکس لانچر وته ویل شو. بیا وګوره دا خطکش مسرخکاری، دا خطکش تاسو دې زنخکاری نو دا افقی دی، دا عمودی دی. دا وګوره دا خطکش دې زن راځي رولر تاسو تخکاری دي ځکه نو ګوره دا خطکش تاسو رقم دی نو دام 1 by 1 دا سره واستې شمه کلیک کنو ختم شي. بیا کلیک کې اتوماتیکلی دوانره سره راشي. دې ته وی هوریزونټل یعنی افقی او دې ته وی ورټیکل یعنی عمودی خطکش رولر بارز دي. دا سمونګه نو مطلب دا دی چې موږ سره هوریزونټل یعنی افقی اینڈ ورټیکل وی عمودی دا رولر بارز دي. رولر بارز دي موږ سره دو رولر دي موږ سره اصل کې. نو ځکه دې ته مونږه افقي او عمودي رولر وته وایو، خطکش وته ویل شو. نو ګوره هغه تاسو سره دی وړه مونږ نقطه ښکاري دي زنه تاسو سره راسي. بل چې کوم دی ګوره دا سکرول بار دی نو ګوره دا سکرول بار زرا واستې شم داسې سکرول بار نو دا افقي سکرول بار دی، عمودي دی اصل کې ډیر دا او دا افقي دی. ما سره سکرول بار کار څه دی، یو پیج د یو ځای د لیفت نه رائټ ته، د رائټ نه لیفت ته، د ټاپ نه باټم نه، د باټم نه اپ ته.
دخینه ګس طرف ته چپ طرف ته یا د بنا لاندې پیج وړوړو دا غي د پر موږ د سکرول بارز استعمالو سکرول بارز چې کوم دي ځکه دې ته موږ هوريزونټل and vertical scroll bars وته ویل شي دا د پر وګوره موږ دې ته scroll bars these are called scroll bars وګوره دا ورکوډ اون د کار چې دا پیج ځان تر نږدې کولی شي او دا پیج ځان لري کولی شي ته وی اصل کې زوم سلایډر بار وته ویل شي دې ته څه ویل کیږي زوم سلایډر بار دې ته اصل کې ډېر څه ویل کیږي زوم سلایډر بار وته ویل کیږي ډېر زوم سلایډر بار ځکه چې دا پیج ځان تر نږدې کولی شي او دا پیج ځان لري کولی شي اصل کې دې طریقې سره ځکه دې ته موږ زوم سلایډر بار وته اصل کې وایو وګوره دې لګ ایریا ته ته پیج لے آؤٹ سیکشن وته ویل شي پیج لے آؤٹ سیکشن وګوره دا موږ سره اثر کې ډېر پیج لے آؤٹ سیکشن دی دا وګوره دا ټول ته پیج لے آؤٹ سیکشن وته ویل کیږي لے آؤٹ اصل کې وایي څه مختلف قسمونو ته ډول ته ویل شي کائند مختلف قسمونو ته وایي پیج لے آؤٹ تاسو ورسته بیا په ویو کیوای په دې کې وګوره دا پیج ډاکومنٹ ویوز دي نو دې زنم کدي شو دې زنم په اسانه سره کارول شي اصل کې ډېر او دا مایکروسافټ ورډ دې طرف ته اصل کې موږ سی ویل شو ایت سټیټس بار وته ویل شي دا وګوره دې زنواله سیکشن 1 نواله تر دې حد پورې سوته ویل شي دې ته سټیټس بار وته وی اصل کې ډېر سټیټس بار ځکه ما دا پیج را دغه چې آیت په کم نه سو ورقې دي پکې سو سیکشن یې هغه دي سو الفاظ دي لیکلي دي نو دا ټول خبره تاسو سره په سټیټس کې تاسو ته خېټي نو ځکه دې ته مونږه سټیټس بار وتا سره کې ویل شي د مایکروسافټ ورډ ماته سټیټس نتیجه راځي چې تاسو ورقه هغه ستري سو الفاظ لیکلي دي سو سیکشن یې هغه ستري نو دې په اړه معلومات راکې نو ځکه ته مونږه سټیټس بار وتا سره کې وایو نو دا ډېر زموږ د مایکروسافټ ورډ چې کوم دی دا هغه محیط چاپیریالو environment چې آیا مایکروسافټ ورډ څنګه دی اوسه پر استعمالي another topic how to open Microsoft Word Microsoft Word به څنګه خلاصو موږ څنګه به open کو نو Microsoft Word open کولو لپاره just you need nothing راوښه تاسو start تا وګورئ start او په سٹارټ کې به زه نمبر یا خو دې سرچ کې وتا ورکا ورډ 2007 وتا ورکا سپیس 2007 دا څه وتا ټیک دی یا وتا ون ورډ ورکا یا وتا مایکروسافټ ورډ ورکا اني نیم چې دلته ورکه ولې تاسو doesn't matter یا تاسو ول صرف ورډ ورکا ورډ ټیک دی پرم کې وسنګ کوي تاسو سٹارټ تبراشي دې زنه رن تاسو ډیر او پرن کې بتاس دې زه نه جست when word بل څه بنا ورکوي ډیر رن کې بتاسو صرف دانه ورکوي او ډیر بلنم تاسو نشي ورکولې دلته نو ګوره when word او دا بس کې تاسو دا وکي کې بس you got open that نو ګوره مایکروسافټ ورډ چې کله تاسو اوپن کوي نو دا هدا لپاره مو سره دا طریقہ او دا میکانیزم دي چې کولی شو دی لارې نه we can open that بیا راشه start تا د ټول اسانه طریقه چې کوم سره دا نو هغه سره څه شي دی چې start تراشم all programs shortcut طریقې دا نو ګره تاسو مایکروسافټ افیس ته راشه او مایکروسافټ افیس ورډ 2007 باندې پر رائټ کلیک کې راشه پراپرټیز تا چې کله پراپرټیز تراشه دلته به تاسو وګورئ سم نداسي وي راوشه سٹارټ راوشه آل پروګرامز راوشه تاسو مایکروسافټ افیس ته راوشه مایکروسافټ افیس ورډ 2007 باندې رائټ کلیک کې راوشه پراپرټیز ته او دغه کې تاسو ته شارټکټ کی اني کی ولا ورکه د کی ولا کزر کوم چې ډي چې کله ډي پریس کړئ نو دا کنټرول الټ اتوماتیکلی دې سر راشي کنټرول الټ چې کوم دی اتوماتیکلی دې سر راشي یا ته ډبلیو لیکنو دا اتوماتیکلی راشي یا ته ایکس لیکنو دا اتوماتیکلی راشي یا ته 1 لیکنو دا کنټرول الټ سره اتوماتیکلی راشي نو ډبلیو سره کوم کنټرول الټ ډبلیو
W and then click on OK button. Gore Control Alt W. Microsoft Word automatically masar khalas. So bar bar ta sorry program da sikolish. Start tarasha these in all programs ta. Ya Microsoft Office tarasha. Excel band right click ka properties tarasha these na. Agar these exitele any other laka Excel or coma. Control Alt X. That's kara khalas hai. Control Alt X bawahi. Direct बस से देना any की प्रेस कवा के सरदा automatically control alt to सर रस नुमा X दे से नुवा control alt to सर automatically रागे बस दा ओके के दे से ना control alt X हुआ खा Microsoft Excel बताओ सर खलास शीट दास जी कदा X मुंगा बोल यो द पारा जो करे दिया बस at least दे च कमजोरी खत्म शो नवे दा की साइन डुप्लीकेट ध्यान से नहीं सातली द मेथड के शाबाश शॉर्टकट मेथड that like important they right click go to start menu Microsoft Office all programs Microsoft Office yeah right click on Word properties click on shortcut key press any key from keyboard मतलब W में press को all programs are बिल्कुल लिखे उसे शाबाश where W and so the shortcut becomes Control plus Alt plus W press Control plus Alt plus W to open Microsoft Word program. No. What do you mean? I don't understand. This is the ice garnish the day. That program is classy. You legal makawa. The file of shortcut na work तो program में shortcut work. No sir, शेता साफ त्याला वाला फुल बुद्धि के साथ. Single. मसलन यो किताब तैयारी करेगा. यो अब उसका file लेकिन उसका program ना दे. पांडा बेफादे के हुक्म changes ना लगे. जो shortcut से रखा है तो changes खबर नहीं थी. का प्रोग्राम था तो ओपन किया ना. तो सिर्फ program था तो open किया. अयो file से रखा नहीं थी. لكن virus هو يمكن وغير يصرخوا بس منك كده. Any key taso, you can press any key. ما سرادار كده نسيو في ستيج بتقولي كم يعني كنت ما في السير بيقولون بيسرچ باي इंटीग्रेटिव बोलेगा सर्च पर शी से मतलब अपोजिट हाँ like a good start menu start to go da khaman rola that program khode zabardast program ta start kore
सरचपा खुद नहीं इंस्टॉल करा या बल्कि सरचपा टुल्ली कमला करूँ या बता टिक खींचे बल जल्ले क्लास की स्विम दा उड़े रेड केस थे अब मुझे नहीं ली थी किसिंग उस्मान गोरो दी तो पोस्ट ना की खा Oh man, too shock. So Microsoft Word da opening yo तरीका दा method दे बल याद साथ है difference between यो बल question ज़हन तरातलीशी between Microsoft Word 2003 and 2007 यो बल topics answer रोडी के difference between Word 2007 and 2003 the Word 2007 और the 2003 तरमेंजा मुख्तलिफ वाले ससदे या सदे difference between Word 2007 and Word 2003 So number one फर्क था जोखेमा याद साथे डेर Microsoft Word 2000 बस नो खुमली के डेर वीडियो किश्ते के नखा Microsoft Word 2003 checks two kinds errors अकम दी यो spelling दे और बल grammar और Microsoft Word 2007 चिकम दे 3 kinds of error check कई कम दी यो spelling दे बल grammar दे और बल चिकम दे contextual grammar error दादा secretary the Microsoft Word that's for देर ज़्यादा फ़र्क़ों ने दी the दुनिया मेन फर्कुना असल के लिए मुसरदारी यो द प्रोग्राम द लॉजिक बारे की तपो स्कूल दी यो द प्रोग्राम दा मखामख शक्ल सूरत बारे की तपो स्कूल दी Microsoft Word की कता सरदारे हर नविशी नु दा मखामख सो इंटरफेस है नम द के चदीर के दादा तिश्तो दी के दादा निश्ता मासरा हम मखामख शक्ल सूरत ना बल्कि दा जिसम मकसद द पारे इस्तेमाली की दा जंग द पारे मुहिम खबर अदा असल के लिए spelling and grammar खुदे के द्वारा यो शांति खुदा पक्की होने में इरदे लेके ऐसा तो यो मिसाल दला दरकमा let me give you a good example of it because I come just say for example my keyboard is not working properly etc दादी मासरा I has 3 pins etc my keyboard is not working I has 3 pins दागा से या say for example come to my office there that's the kama गोरे दा मखामख चिता उस तकारिम दा असर की spelling error दे और दा देन चिता उस तकारिम दा grammatical mistake दे grammar error दे और दा third number चिमास रखकारिम दा असर की ना spelling error दे like say for example you have to come there दा दे दा वी contextual grammar error इता असर contextual grammar error वत वीलिश my keyboard is not working I has 3 pins and you have to come there
नंबर 1 माय कीबोर्ड नो करे स्पेलिंग करते दे रेड दा सरा लाइन चलांदी कना नो दा असर क्लियर दा spelling गलती भी I has 3 pens दा grammar गलती दे and you have to come there ये ता contextual grammar error होते भी रिशी contextual grammar error की दा मतलब नहीं चिस्ता च कम स्पेलिंग गलत या दी ग्रामर गलत है ना ता तू दा वोकैबुलरी दा गलत ज़बान इस्तेमाल करेगा द देर पर ज़बान द राइट क्लिक का वितला दा देर पकड़ लिया तो सके what you doing दा चकला तासो मिस्टेक कवे कना अगर एक तर राइट क्लिक की विताला हैव पकड़ दे और चकला राइट क्लिक के नोगरे कीबोर्ड विताला दा से पकड़ दे असल कड़िया दा दो किस्म एरर्स बताला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 दर कई खुदा थर्ड नंबर टाइप एरर चकन देता ला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 निश्चित कोले ये तो भी असल के कंसेप्चुअल एरर्स कंसेप्चुअल डिफरेंस चला का हता सो बिहाइंड सोचो के ना दा प्रोग्राम शाता सोचो के आईडी के सब मुख्तलिफ यो खुदा मखामख शक्ल सूरत ता उस्तकारी यो खुदा दे ना दाना जदी करे बंदी अवल तमेनी दो दे के दादी अवल दे के दादी नो 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 डू नॉट डिस्टर्ब दीस थिंग्स देयर आई दा दे त मजे बल्कि कताना सुक्त पूछ के मैन फर्क है दादे कता दे को स्विच आई इंटरफेस के से फर्क दी शक्ल सूरत के नता सा तवेरी से चलते मेन्यूज दी दल तरे बंदे अलता डायलॉग बॉक्स लॉन्चर निचल द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दे अलता फाइल मेन्यू दल द ऑफिस बटन दा दल के क्विक एक्सेस टूल बार दे अलता के क्विक एक्सेस टूल बार निश्ता जैसे के तासर चकम दे से फॉर एग्जांपल द जूम स्लाइडर बार शताल दे के नदे अवेलेबल इंटरफेस मतलब ज़ाहिरी शक्ल सूरत वाला खबरी कलम चता सो मुख्तलिफ वाले रूबा से पत्तो किस्म बरूबा से यो दाई द स्ट्रक्चर दाई द साख्त लेकिन से फॉर एग्जांपल दा जमा कंप्यूटर दे पदी की और पर डेस्कटॉप के सफर तुम गदा सवाई चे दा लगु गुद्दे और दा लग प्लान दे वगैरह दा गा स्ट्रक्ट दा फिजिक यो दाई बिहाइंड कंप्यूटर सिंग कार के लेको स्मार्ट यो स्विच पेंटियम कंप्यूटर के और कोटडू कंप्यूटर के सफर दे दा माना असर के दागे द स्ट्रक्चर बारे के तपोस की नो बस जान न बनो और कंबल क्या हो पे कमली बस होता है दा से मुसर दे द कंप्यूटर दा फेनोमेना दा जमुंग जाहिरी शक्ल सूरत ने दो बल्कि कथा सुन चाहता द मेन तपोस कौन असर की मुसर दा देर कसान दा से हुई याद साथे देर कसान दा से हुई च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड च कम दे द क्विक एक्सेस टूलबार दा द माइक्रो टाइटल बार हिस्सा दा ना द टाइटल बार हिस्सा ना दा बल्कि क्या क्या अटैच दा असल की देर अगोरे उस पर आगे मुंगे यो ऑप्शन वायु च मुसर दा से गोरे के चरता सो दा वरक नबी कोमा नजो अवल फाइल ऑफिस बटन तराजम या ब न्यू बंद क्लिक कोमा बिया के चरता ब्लॉग में ब्लॉग बाखरम को न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट या ब क्रिएट कोमा दा से दस वना मुश्किल दा असल की सवाल च दा वरक नबी कमा बस डायरेक्ट पदी माने ब न्यू कम दा से न्यू नदी जक क्विक एक्सेस टूल बार होते वीरी चित जल्ला सरसी चटके और तेजी सर कोमा जक होता क्विक एक्सेस टूल बार होते वीरी यो कमांड जरे पासाना सर लास्ट तरोड़े शमा बैगरे दागे सकपल ऑप्शंस दी रे नुक्ते बांधे क्लिक कर दे ड्रॉप डाउन कमांड लिस्ट बांधे ड्रॉप डाउन लांद रख कर दिशा से न्यू दे अगर वापस से ओपन दे कमांड सीधा सर्च कम कमांड क्लिक किया खत्मी की जो वापस से क्लिक किया ऑटोमेटिकली वरस अगर दास ओपन का दास से फॉर एग्जांपल सेव का अगर ईमेल क्लिक कर दास से यू कैन क्विकली रिस्पॉन्ड वेरी सिंपल और को बयान न्यू तरह ले खत्म कर दे से ना ओपन अगर दास से रियली सिंपल नगरे पदी तरीके से अगर दा कमांड्स सही तरीके से राव स्टेशन दास से न्यूजर क्लिक सर बदा कमांड खत्मी की बिया क्लिक सर ऑटोमेटिकली दा कमांड वापस रासी बेराशे गुरे मोर कमांड्स दी नोर कमांड ता सुरावस्ती शे कलम ता सु रिसेट बांधे क्लिक के ना रिसेट दा ओके का यस का ओके बांधे क्लिक का no मतलब दा चकलम ता सु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल के ना no पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की चकम कमांड्स ता सु ना दा द्रीबी अनडू रीडू एंड सेव नूर ने भी ता सुरा नूर बता सुरावले नूर बता सुखपल रावले यू हैव टू जबराश मुगरे दी से ना रावश मोर कमांड्स था और चकम कमांड्स था सो पकार भी लेकर ड्रॉ टेबल हां माता पकार दे एडे का फॉन्ट माता पकार दे नो एडे का इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल पकार दे नो एडे का ओपन बांधे क्लिक का उगरे दास एडे का पेस्ट बांधे क्लिक का एडे का
وګوره دې ځای کې print preview باندې کلیک کړو اډ یې کړئ ځای کې وګوره دا ټول کمانډز دی insert hyperlink اډ یې کړئ ځای نه وګوره تاسو 1 by 1 کمانډ کوم دا سکول شي او اوکې کړل تا ټول کمانډز تاسو له درکړل ډیر these are the commands نن زه غواړم چې کوم کمانډز زمانه دی په کار میرا کوا نه خو دې ځای باندې واپس تاسو کلیک کې یا مور کمانډز تراشي دي ځای نه او چې کوم کمانډز تا نه دی خو لکه دارا تمرا کو ریموو وګوره دارا تمرا کو ریموو یا ریسیټ باندې کلیک کا او یس کا باس او دې ځنه اوکې کدا سي نو ګوره چې کوم کمانډز تا ډیر پکار راځي بیا دل تراشه نیو کمانډ سیف کمانډ زموږ زیات پکار راځي یا اوپن کمانډ نو ګوره هغه ته مال ډایرکټ راکړي دي نو هغه زرا واستیشن دي سي نو ځکه دې کمانډ ته لاسرسي ډیر په اسانه سره کولی شم نو ځکه دې ته موږ کویک اکسس ټول بار وته ویل شو بیا پس وګوره شو بیلو د ریبن دا کویک اکسس ټول بار ما ترا کلاندې نو زبراشم شو بیلو د ریبن نو ګوره ما ته لاندې را تراک زکه ګوره کچره دا د حصہونه دا بیا لاندې کېدل اصل کې ډیر نو ځکه دا کویک اکسس ټول بار چې کوم دی دا د دې حصہ نه ده نقطې باندې بیا کلیک کم شو اباف د ریبن به برابر ریبن تا ریبن نه برابر ځل نو ګوره دا کمانډز تاسو په اسانه سره کولی شئ minimize the ribbon دا ریبن کې دا کمانډز غواړم چې دا را شرینک کم یو ځای کم داسې نو زبراشم وګوره یا خو په دې ریبن باندې ډبل کلیک کا یا ډبل کلیک واپس داسې یا نقطه باندې کلیک کا minimize the ribbon دې زنم کولی شئ بیا وګوره maximize the ribbon واپس simple وګوره دې زنه minimize the ribbon and maximize the ribbon really simple نو ګوره دا ریبن چې کوم دی په دې طریقې سره زه مینیمایز او میکسیمایز کولی شم اصل کې ډیر ډېرې سي طریقې سره دا موږ مینیمایز کوو او میکسیمایز کولی شو ډیر یا دې څنګه یا ایز یو وش مینیمایز میکسیمایز کې نو ګوره دا موږ سره د کویک اکسس ټول بار خبره واسل کې ډیر راځو واپس مایکروسافټ ورډ کې د هوم ریبن نه سٹارټ اخلو چې په هوم ریبن کې څه دي او څنګه موږ سره کار کوي ګوره په دې هوم ریبن کې موږ سره ځان څه حصې دي لکه کلپ بورډ فونټ پیراګراف سټایلز ایډیټینګ ګوره دا سب ګروپ کمانډز دي موږ سره یو په یو موږ سره موجود دي نمبر 1 کټ کاپی فارمیټ پینټر او پیسټ دی په مایکروسافټ ورډ کې زبردست خبره څه ده چې په دې کې تعالی کمانډ هم درکړي آی سره شارټ کټ هم ورکړي لاندې او سره ډیفینیشن هم ورکړي ډیر It's really simple. Cut Control X, cut the selection from the document and put it on the clipboard. Clipboard asal kisse shey di clipboard. Pa the Microsoft Word che sona memory akhli kana reserve kai zan sare ek di da data che cut shi khatm shi zan sare ki di da pa clipboard ke prati. Aur ya sathe da clipboard che kame da musra der memory da RAM yo hissa da zaka wata clipboard wote vili shi. نو دا سه هر یو کمانډ سره تاسو سره شارټ کټ موجود دي نو ځکه دې ته مونږه وګوره هر یو سره شارټ کټ دی دلته شارټ کټ دی دلته شارټ کټ دی هر سایت ته شارټ کټ خو تاسو به کمی شارټ کټ یادوي یو قسم ته وی چې مایکروسافټ ورډ کې څومره شارټ کټ دی فعال به دا ډیسکس کوو ټاپک به زموږ کمپلیټ شي چې څومره مایکروسافټ ورډ کې شارټ کټس ته ټول راته پرنٹ آؤٹ کا پرنٹ یې کراتا نو زه آی کین ناٹ پرنٹ اٹ That's how directly زنشم کولی چې ها د کټ کنټرول پلس ایکس شارټ کټ تا وغیرہ وغیرہ دا سي او یو بدا سي دا کومه د کاپی ما سره کنټرول پلس سی د ما سره اصل کې ډیر دا خو ما سره لاټس اف شارټ کټس راځي زبر د کم کمانډز اصل کو نو که زه غواړم چې د مایکروسافټ ورډ ټوټل کمانډز چې څونه دي هغه ټول شارټ کټس پرنٹ آؤٹ کما ته پرنٹ کزه په کار کوم اچھا انسرت دلته براشه تاسو ویو دا ویو ریبن ته براشه او په ویو ریبن کې تاسو میکروز تراشه او میکروز کې به ویو میکروز تراشه دي نه ویو میکروز او یا به دزنه all active templates and documents کې زه په دې کلیک کوم را به شم ورډ کمانډز باندې به کلیک کوم چې کله ورډ کمانډز باندې کلیک کې لیست کمانډز وګوره دلته بزراشم لیست کمانډز تا دا برن کې دي نه او دا اوکے کې بس all word command shortcuts را تراکا نو ګوره هر څومره دکی نه غواړم چې کم کمانډز زما ډیر مهم ټول هغه را تراکا میکروز تبراشه میکروز تا دغه به تاسو ګوره داسي نه داسي به تاسو براشه دلته به تاسو باندې ورډ کمانډز دا به دې کې وته سوري کې لیست
بیا وری کې چې لیست کمانډز دا برن کې او دا وکي کې بس سونه سمپل وګوره شارټکټ مخامخ کمانډ دی خوا شارټکټ سونه زبردست ټوټل 12 پیج دي ځان ته پرنٹ کافیس کې کېږي چې کومه شارټکټ استا په کار راځي اته وکړه واسه کې نو مطلب دا یک ته یو سوچ د مایکروسافټ ورډ چې څومره شارټکټ سیده ماته پرنٹ اوټ کا په صحیح طریقې سره زه وګورم پرنٹ کم ځان سره کېدم نو دا غي د لپاره پتا سو دا میتھډ او دا طریقه ډېر استعمالوي ٹھیک ہے نا نو دا موږ سره د مایکروسافټ ورډ چې څونه شارټکټ دي نو دا بیا د یادولو ضرورت نشته دی بس پرنٹ کې او ځان سره کېږي یو کین ډو ورک اون دیٹ سمپل مخکې راټینګ کو بس